السلام علیکم دوستانو سوزاک لپاره د بوټي تخیم سه دعا برته کوي کده الله رضا او عام نن سبا ملاویږي دا کتل سي لختي غاړه ده او دینه بعد سوزاک نه بعد سوق لړم چې د سې علاقہ کې کتا اوسېږي سیال ته ډاکټر نه یا دوايي موجود نه نو سوق سه لړم چې دغه لپاره دی استعمال در تخیم او د سره یو بل بوټي کدا سوق استعمال کی نو د سره یعنی د انسان ژوندم د منځ تللی شي دا کتل سي دا بوټي دا ډیر اهم بوټي زکه ته ویډیو شیر کې ملګرو دا شدي کی د تاسو ته هر هغه بوټي خیم سي تاسو پکې فواید وي او بل هغه کسان سوزاک لري زیات خارج کې اوسېږي حد نه زیات سوزاک وي او په یو دوام نه خکېږي هغه لپاره د بوټي خیم دا کتلای سي مخامخ فی سبیل الله ملاویږي عام په لختو کې وړاله او نن سبا سیزن دا بل هغه کسان چې لړم او چې اول ته مثال دوا نه نو دې استعمالو کې د لړم زار یعنی کې دا په نیم ساعت کې د لړم زار ختمي درد هر سي آراموي نو ځکه تاسو نه دا ملګرو ویډیو مخکې شیر کی نو څه کسان را پوره سیدي پوره استعمال طریقه را خیمه اول دیته کپام کړی دیته مردار بوټی وای دا کتلای سي عام په لختو کې یا د نالوی په غاړه کې وړال دا کتلای دا لختای دا صحیح سو نو څوک چې لړم چې خدای نه خواسته دا به 100 ګرامه بوټی را واخلي 100 ګرامه به تازه بوټی دا را واخلي دا شکل خو ګوري تاسو ته بیا یاد وي 100 ګرامه به دا تازه بوټی راواخلي په چټو کې به وټکوي او دې سره به تقریبا 15 ګرامه تور مرچ هم تاسو وټکول صحیح سي تاسو دا یعنی کې د چکنی په شکل کې جوړیږي لکه پیسټ سي جوړیږي نیمایي به دا تاسو دا مثال پیسټ چکنی جوړ کړه دا به راواخلي په کوم جی باندې څوک لړم چلی دا نیمایي بوټی دا کومه تاسو جوړ کړه دا به راواخلي او په دغه جی به ورته ومخي دا کوم جی باندې لړم چې چلی دغه جنه بازو کا د زور کې وینه راوځي په دغه جی به دا ورته ومخي بیا کلاک په ټوټه باندې ورته وتړي او هغه نه باسه سومه پاتې سو دا به راواخلي ډوډۍ سره به یو کپله کېږي معمولی 15 ګرامه خوراک راځي یو کپله به ورکي او یو ګلاس ګرمې اوبه به وڅښي کله الله رضا هغه کسان چې لړم چې چلی او درد نه آراميږي او تاسو پوهیږئ چې ډاکټر ته رسیږي مریضم خرابيږي نو همدا طریقه کار سره وکي ډاکټر که تاسو نه 15 ساعته شپږ ساعته یا 10 ساعته پورې لري نو ان شاء الله تاسو مریض به خیر او عافیت سره ډاکټر پورې رسیږي او ضرر به مرته نه رسي او ډاکټر ته بوم نه ته او د لړم لپاره دا بوټي استعمال کو ان شاء الله تاوان به نه بل د سوزاک لپاره راځم ډیر د ملګری د سوزاک سیاغه هغه ته وایرل ډیزیز وای خزینه سړی ته انتقال کیږي یا سړی نه خزه ته انتقال سي نو هغه سوزاک لپاره اندا بوټي یعنی کې علاج دا یعنی کې دا کتلای سي زبیار د عام ډنډ غره دا وبدي کتلای دا په لختوي غاړه کې وړال وي نو دا بوټي تاسو پیدا ک امدا بوټي سوزاک لپاره دا د سوزاک د تخیم سه پر لکه او روپی خرج کی حتی کې تش درار کې بیا وینې راځي پیپ راځي زور راځي بیا هغه په بازو کال ایډز کې کنورټ سي یا سرطان د مثانه یا پروستات د حدود دای خراب کی د هغه لپاره دې څنګه علاج دا بل 10 ګرامه تازه بوټي سار کې راخلی او په چټو کې به واچي یو به مخي یو ګلاس ګرمي وبو ور واچي لکه شربت په شان دی به جوړ کی دا بیان کې په نهار تاسو چکی په نهارم سوچ کې بیا ما خام هم دسي 10 ګرامه تازه بوټي راخلی او به مخي او بس دې کې یو ګلاس وبو واچي په نهار به دا وچ کوي کله الله رضا 15 14 ورځو کې د نه تاسو سوزاک هغه سوزاک سنخ کې دن کې سوزاک وي په دې بوټي سره زی او دا پنساریانو سره نه ګورخه ځکه در تخیم دا باغ ترغلیو نو دا تاسو باید په خپل واخلي په لختوي کې عام ملاويږي او دا شیر په دې کې ملګرو سپام دې رن چې سو کختې په سوزاک باندې ابي چارغان لزوند تنګ وي او دا به پیسو ده تاسو یو شیر یا یو لای کولو سره سي بل ملګری چې علاج وسو دینه تاسو موږ دا بل غټ مفاد او فائدہ نسته کړه الله رضای دومره خبر د لړم لپاره ما بیا درته ویلې ک سوق د اثر کوم طریقې استعمال او لړم جې بزور کې دا په ولګو ان شاء الله نو سکون به دوم دا بوټي سدا دا به اس کلم نه دسي بوټي سي اغل ځان لپاره خطرې یعنی کې وبای جان دې ته اوسوي دا کړ د شکل ګردا به اس کله نه استعمالوي دا د هلاکت سبب ګرځيږي دا سوکو خوري دستی تقریبا د 20 منټه 25 منټه کې دغه بي پي سدا ختمي ګلاندې راغورځي بلډ پريشر لو کیږي دا د سیوبلري دا به هیڅ کله نه استعمالوي ځکه تاسو زه هر هغه بوټي خیم چې تاسو په ورسېږي دا اوس زریله بوټي ده دا شیدا کوي دا وګورئ ښه دا شي دا اوس دستي ستا چا وخوړو فشار غورځي بس انسان خپل وفات کی دا غزر هارت بیټ ختميږي دا غزر درزار مرزار هر څه بنديږي زړه یعنی چې کوم کار کی هغه پری دی بالکل دا وردی شکل کی بوټي دي دا به هیڅ کله نه استعمالوي دا وګورخه دا موډالي اېدیم استعمال په توابت کې ستا خوغه د وسپن لپاره چې کومي وسپنې کوشته کیږي هغه دې شدیا چول کیږي خدا به نه استعمالوي دا بوټي ځکه ملګرو دا شیر په دې کې عموما
داسې کسانې چې موږ او تاسو علاقو کې هغه بوټو نه علاج کوي نو بیچارهګانو ته بابت لوستلی نه یا د بوټو په افادیت په فایدو په تاوان نه پوهېږي. دا بوټي ته به اوس دې ته باتو وایي، په طبابت کې ته باتو وایي، دې نه به لرې ځي. دې بوټي ته به هېڅ کله دا به خورئ نه. دا وګورئ ښه دې هم خپله فواید دي. دا ځکه شکل بار بار تخیم چې دا بوټی که چا استعمال که د هغه فشار دستي لاندې غورځي. دا ګورئ دا بوټی دا اوس ګورئ ښه دا کتلی شي ښه شیده کوي انده دا کتلی شي. نو دې نه باید تاسو ډډه وکړئ ملګرو. دا ویډیو ځکه هم اهم ده چې داسې بوټی تاسو ته ما درکړو. نن نه مخکې به تاسو ته معلومات نه و چې دا بوټی هم د هلاکت یعنې کې سبب ګرځېږي. او بل دا یعنې کې دې ته مردار بوټی هم عام په لښتیو په غاړه کې وړالی، نالو په غاړه کې پوره دنیا کې دا میلاوېږي. چېرته اوبه زیات وي دا هم یعنې کې تاسو ته میلاوېږي. سوزاک او د لړم لپاره یعنې کې دا مکمل علاج ده. نو ملګرو تاسو نه خواست دا چې د ما هر یو علاج دا اتھنټک وي، بې ضرره وي، ضرر نه لري. او چې کوم شی ضرر لري هغه هم زه تاسو ته دا ګوره دا مات کړی او شیدې ته لاره روان دا وګورئ دا شاته معمولي غوندې ورکم فشار یې لاندې راغورځېږي. دوستانو لوی الله تاسو سلام علیکم.